وی هر سره توای خو عالم ته می سم وایا وی هر سره توای خو عالم ته می سم وایا وی دا می د نبی نه په میراث کې پاتې شوی دی. محترمو ډېر د ظلم ډېر درد وکړو چې کله زما ته د الله یو ویډیو مخې ته راغله د مولانا عبدالحق همدرد چې کوم د پېښور کې دی او ماشاءالله ډېر ښه مقرر دی ډېر ښه ناصح دی د دنیا خلک د بیانونه اوري که ښځې دي خو ټولو ته فایده میلاویږي. ویډیو مخې ته راغله چې ډېر په بد حال کې دی باقاعده دا ګریوان یې شلیدلي دي او دغه رنګ د مخې دې کې داسې دغه شوی دی خوږ خوږ دی داسې ټوله ګیر هم داسې لکه راغوتې غونتي د دې داسې مطلب دی چې راکاږلې شوی هم ده. نو دا ارچه دا چا کړي دي دی چې دغه خلکو کړي دي چې ځان ته مسلمانان وایي. په دې خفه شوم چې زه په دې نه پوهېږم چې ای مسلمان وروره چې زه ته ځان ته مسلمان مې د ستا د لاسونه څنګه د یو عالم ګریوان ته چې دی څنګه ورځي زه په دې نه پوهېږم. زه په دې نه پوهېږم چې د ستا د ژبه باندې د عالم ته کنځل څنګه کوي. هغه ناشنا خطرناکې کنځلې په هغې لایو کې یو بل لایو د ده په پیج باندې شیر شوي د عالم فیسبوک پیج باندې هغه هم مخې ته چې راغله نو هغې باندې باقاعده څخه څخه کنځلې ورته وکړه چې د ستا د ملتوب دا او دا او دا. بیا بله ویډیو کې هغه بیا هغه خبره وکړي چې ما سره ودرېږې که نه. نو خبر دلته دا کومه چې زه په دې نه پوهېږم چې د یو مسلمان ورور د لاسونه څنګه د یو عالم ګریوان ته څنګه ورځي. زه په دې نه پوهېږم دی به د الله ستاوی څنګه او د یو عالم له په دې مخ څنګه چې دی راپرېږدي دی به د عالم د دې او زه یم چې د سره د ده څنګه ایمان دی د څنګه مسلماني ده چې دی د الله سره لي او د یو عالم ګریوان ته چې بیا د یو عالم ګیره داسې راکاږي او د هغه ګریوان شلی ده ته مخې ته قبر نه یادېږي ده ته آخرت نه یادېږي. زه په دې نه پوهېږم قسم په خدای زه په هغه ذات قسم خورم چې د چا په قبضه کې زمان ساده کومو خلکو چې د عالمانو پسې خبرې یا د عالمانو سپکاوی کړی دی دا خو یې ول کړي دي نو دغه خلک نه په دنیا کامیابي دي شي نه په آخرت کامیابي دي شي. دا خبره یاد ساتئ او دا زما خبره نه ده دا زما د پیغمبر خبره ده. په دې وجه یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی عالم جوړ شه معلم جوړ شه وی چې معلم نه جوړېږي نو طالب العلم جوړ شه او چې طالب العلم نه جوړېږي نو د دې خدمت کوونکی جوړ شه او څلورم مه جوړېږه هلاک بشي د دې سره نفرت مه کوه. نو دا خو نفرت پرېږده خبرې کنځلې خو شوي دي خو د دې سره سره والی ولې ورکړی دی لاس یې پې اوچت کړی دی. زما ذهن زه بار بار ځکه دا خبره کوم زما ذهن دا نه مني چې مسلمان وروره ته ځان ته مسلمان وې ته ستا الله څنګه د یو پیغمبر په وارث باندې څنګه ورځي او بیا هغه عالم چې هغه په میډیا باندې د مشهور دی خلک یې بیانونه موري. نو خبره په دې او یو همدغه شانته یو بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ای بنده معلم جوړ شه چې معلم نه جوړېږي نو طالب العلم جوړ شه او چې طالب العلم هم نه جوړېږي نو د دې خدمت کوونکی جوړ شه د دې خدمت کوه. بل خبره دا ده وی چې خدمت هم نشي کولی نو په زړه کې دې سره محبت ساته وی د دې سره محبت ساته او پنځم مه جوړېږه هلاک بشي د دې سره نفرت مه کوه د دې په خپل زړه کې دې نفرت له ځای مه ورکوه کنې په دې دنیا په هغه دنیا به خوار ګرځي. او دا د تجربې خبره ده کم خلک چې د علماو سپکاوي کوي که نه که هغه په هر اعتبار سره چې د یو عالم سپکاوي کوي که هغه د هر دغه سره تعلق ساتي زما دې کې د چا زه صرف یو پیغام دا ورکوم چې سپکاوي د عالم څوک کوي که هغه حافظ که قاري که عالمي نو یاد ساته چې په دې دنیا به ال مري اله به چې سا اوځي اله به چې سا الله اخلي چې تر څو پورې د خپل دوست بدل نه یاستي ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. دا خبره یاد ساتئ چې تر څو پورې او یاد ساته چې د علماو د غوښې د قاریانو حافظانو د غوښې غوري زخر د زخر دا کو د وخوړې نو هلاک بشي. نو دا ولې د ستاسو د لاسونو په د عالمانو باندې ورځي. خدای ته وګورئ مه کوئ د الله عذاب له ورې الله تعالی ډېر صبر کوونکی ذات دی ورې الله تعالی صابر ذات دی خو چې الله در باندې یو پرې را ټیټه کړه که نه زه ته قسم خورم کو د الله د عذاب نه بیا څوک ځان خلاص کړي. او دا خو تاسو د الله د عذاب له چې دعوت ورکوي دا خو د الله عذاب له دعوت ورکول دي. نو ته چې په عالم نه سوچتې خو د الله عذاب له دعوت شو که نه تاسو ماته ووایئ پیغمبر علیه السلام فرمایي حضرت انس رضی الله روایت دی چې لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله وی چې قیامت به نه راځي د هغې وخته پورې چې تر څو پورې په مخ په ځمکه باندې الله ویونکي والا موجود دي. نو زه دا خبره تاسو ته پرېږدم زه په خپله نه میم چې څوک دي په دې زمانه کې د الله ولیان څوک دي
الله الله ویونکي ولې څوک دي تاسو ماته ووایئ تاسو ماته په خپله ووایئ خو دغه عالمان دي که نه په خپله به سوچ ته ذهن ته راځي چې دغه عالمانو قاریانو حافظان دي نو ولې مونږ د دې سپکاوي کوو دا دنیا چې ولاړه ده دا نظام روان دي که نه قسم تاسو ټولو ته دا خبره کوم چې دا د علماو قاریانو حافظانو ته چې د دعاګانې کوي چې دی موجود دي نو دا دنیا موجوده او که دا ختم شو نو بیا به کلمه وایي څه کوو ځکه کلمه تا ته څوک ښایي مولا عالم تا ته مونږ څوک ښایي عالم ته کو د سارې مانځله راځې که نه او د جومات دا ور تا ته کولاوي د غرمې تا ته ور کولاوي د جومات د مازدیګرې د ماښامې د ماسخوتنې د جمعې په ورځ هر ټایم تا ته د جومات دا ور کولاوي او بیا د ته مصلي ته ودرېږي نو دا د عالم برکت دی نو ځکه ته د دین اسلام چې کوم هغه ارکان دي یا څونه خبرې دي ته هغې باندې عمل پیرایې ته چې زکات ورکې نو د چا د برکت د عالم د وجې د ټولې مسلې برابر کړي د پیغمبر علیه السلام احادیث د ته مخې ته راوړي دي تشریح درته کړې ده ته خو نن مور او خور پېژنې او ته په مور او خور کې تمیز کولی شي چې دا زما خور ده دا زما مور ده نو دا صرف او صرف د عالم برکت دی که نه راشه نور یورپي ممالکو ته ورشه نور زه د هغه خبره نشم کولی په دې د کیمرې په دې سترګه باندې چې ما له هغه خبره کولی نو زه په دې نشم چې هغې څنګه ژوند تېروي مور او خور خو په دې لکه داسې ژوند تېري لکه چې څنګه د سپي او د ځناور په یو بل دغه کېږي او بس ژوند تېري هغه شانتې ژوند تېري نو ته چې دغه شان ژوند نه تېرې نو دا د عالم برکت دی تا ته ویلي دي چې پلانکي غوره دا ستا مور ده پلانکي خبردار چې په غلط نظر سره غوره ونه ګرځه نامحرمه ده ډېر خبرې داسې دي که زه شروع شم نو د دنیا ډېرې خبرې داسې دي چې ګنټې پورې به دغه خبرې ختمې نه شي خو ټولو ته دا ریکویسټ کوم د خدای دپاره الله نه ویریږئ او د الله عذاب له دعوت مه ورکوئ ځکه چې ګوره الله بیا چې کله الله عذاب راولي که نه نو په وچو کې ګوره بیا لمدم څه دا درته وایم د الله عذاب له دعوت مه ورکوئ د الله عذاب له دعوت مه ورکوئ هر څه راته وایه خو عالم ته مې څه مه وایه دا مې د نبي نه په میراث کې پاتې شوی دی خدای ته وګورئ د دې عالمانو لمن ونیسئ کښېنئ ورسره وخاندئ ورسره سلام ورسره وکړئ کلام ورسره وکړئ تاسو چې کوم شیزونو کې د الله خفګان پروت دی نو تاسو هغه کارونه کوئ کوم شیز ګوره چې کوم شیز جهنم ته نږدې کېده نزدېقت پیدا کوي کوم شی چې د الله نه لرېوالی پیدا کوي د الله غصه پرې راځي نو تاسو هغه کارونه کوئ او په هغه کارونو کې د ټولو لومبی کار زه د دې زمانې سره چې زه دا خبره کوم که نه نو هغه دا دی چې د علماو سپکاوي که چېرې یو قاري یو عالم یو غلط کار وکړي که نه لکه څنګه چې په دې میډیا باندې دا بعضې خلک سم یو لوی یو هوا وله ورکوي زه د هغې عالم د غلطۍ سره نه یم لکه څنګه چې د بې حیې هغه ویډیوګانې مشهورې شي که نه نو یو عالم به داسې که نه نو ټول خو به داسې نه که نه نو هغه جدا خبره ده بس هغه جدا خبره ده دلته زه تاته یو خبره کوم د مدرسې په دې مدرسو کې بعضې خلک داسې کوي که نه چې یو ماشوم دی هغه له قاري ډب ورکړي یا ورته قاري ویلي چې بچې د پلانکي کار داسې مه کوه هغه لړ شي وجاړي کور کې پلار ته په جلا شي مور ته په جلا شي دا پلار رولېږي ښه ته قاري صاحب ولې ته پلانکي ولې راځه شابه هغه بچې دا سره کي او بل زمې یو ویډیو مخې ته راغله زما د نظر مخې ته راغله که نه چې هغه ویډیو ټایټل او بل خو ما تحقیق هم بیا د هغه وکړو یو کس راشي کیمرې لګېدلي په مدرسه کې یو کس راشي او بس یو څلور هلکان ورسره نور وي او عالم خو ښکلې ناست دی او د غټه مدرسه ده او مخې ته ورته چې درې شاګردان نیسي سبق ورته اوري هغه قاري صاحب هم خو ښکلو ډکې خپل سبق اوري هغې کې یو کس راشي د عالم د ګریوان ونیسي او هغه خواته ورسره چې کومه چوکۍ نو هغه راولي او د عالم ته ونیسو په دې ملا چې دې چوکۍ حالانکې سره نور هم کساني که نه د یو خبر ته کوم عالم ورته چې د مشروالي د قدر د وجې زم چې سبا یې وطني ویلي ولکه به زور نه اوسو بیا چې ما د دې خبرې تحقیق وکړو نو دا داسې شی و چې د کس ځکه د عالم سپکاوه وکړو ځکه یې وله دغه ورکړو ضرر چې دا داسې کار شو چې د بچي یا نوسي ته د عالم دا نصیحت کړو چې بچې تا ابلو زمغلا کړی وه د مدرسې څه شی دغه کړی و نو تا ته مې بچې دا کار مه کوه بیا مې درته ووایي نو بس په درېیم ځل چې مثال دغه کار کړی دی نو قاري صاحب والی دی هغه ماشوم لګېدلی د کور ته تللی دی او بس کور کې خبره کړې ده او دی راغلی دی او د عالم سپکاوی او د عالم یعنې والی دی د عالم ګیره ته او ګریوان ته یې لاس اچولی دی زه دغې خلکو ته یم چې دا دغه شان سوچونه ساتي که نه زه په دې نه پوهېږم چې ته ستا دا لاسونه څنګه د عالم او د دې قاري د ګریوان تللو ګریوان ته څنګه ورغله ولې ته د الله نه نه یېرېږې د الله عذاب له دعوت ورکې
او زه دغه خبره کوم د ستا د بچي چې دې هلته رارسېدو، د ستا د بچي اول الف باتا ول نه ورته بسم الله نه ورته زده کړه، دغه رنګې قاعدې بیا وویله، قاعده نه ورته زده کړه، دغه رنګ الف لام میم سپاره سیقول د قرآن 30 سپارې په ناظر وویلې، بیا د قرآن 30 سپارې په حفظ ورته یاد کړې. نو دا ټول او دغه رنګې د ستا بچي چې دا ورځي چې مور څه ته وایي پلار څه ته وایي، دې بچي ته څنګه پته ولګېده چې د پلار حقوق د مور او پلار د حقوق د ټول نه لوی حقوق دي، دې ته څه ووایي؟ خو د عالم د برکته دې کامیاب دی که نه، د عالم د برکته ته د هر څه زده کړي دي. نو چې ده ولې تربیت ورکړ دی هر څه، نو که بعضې ټایم کې ده وال وکړو او هغه هم د تربیت په بنا باندې، نو ته به راغځې او ته به د عالم ګریوان ته لاس اچې، ته به د یو قاري او د یو حافظ ګریوان ته به لاس اچې. ډېر د افسوس مقام دی. خو دغه خلکو ته هم زه یو دا پیغام ورکوم، یاد ساده کو ته په دې جهان ذلیله نه شوې، هله به مرې چې تر څو پورې د ضلالت په دې خپلو سترګو نه لیدلې. یاد ساده ښه دا خبره ټول ښه په قلو غوږونو دا خبره اورې. کم خلک چې د قاري د عالم د حافظ توهین کوي دته خو پته یې که نه چې دا قاري دی او د دین محافظ دی. نو یاد ساته چې په دې جهان به هله مرې، هله به دله مرګ راځي چې تر څو پورې د ضلالت په دې سترګو نه لیدلې. په دې جهان به هم ذلیل او په هغه جهان خو ذلیلې ځکه چې ما درته وایي چې ومن عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب. د الله دوستان ما زاروئ، کني الله تعالی د خپلو دوستانو په ډېر زر اخلي، او د الله عذاب له دعوت مه ورکوئ، کني بیا د الله د عذاب نه ډېر خبردار یې. الله قهار ذات هم دی، الله رحمان و رحیم ذات دی بېشکه هغې کې څه شک نشته، خو الله قهار هم دی. نو انشاءالله د رب نه دا امید ساتم چې تاسو به په دې ټولو خبرو باندې پوه شوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.